ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن ما غوښتل چې ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې د خپل ملګرو سره شیر کوم. هغه دا دی چې څنګه تاسو ته پته ده چې د پاکستان معیشت چې کوم دی ډېر په دګرګون حالت کې وو. داسې ښکارېدله چې زموږ فورن ایکسچینج ریزرز چې کوم دی هغه ډېر زیات کم شو. پاکستان فورن ټریډ د هغې سره ډېر یعنې بهرني ټریډ چې کوم هغه ډېر زیات متاثره کېده. نو څو ورځې وړاندې خو سعودي عرب چې کوم دی د پاکستان په بینک کې $1 ارب چې کوم دی هغه جمع کړی وي، د هغې سره ګزاره وشو. اوس خبر راغلی دی چې د متحده عرب امارات حکومت چې کوم دی د هغوی دوبۍ ډیولپمنټ فنډ چې ورته وایي، هغوی نن دا اعلان کړی دی چې د پاکستان په خزانه کې به $3 ارب یعنې 11 ارب چې کوم درهم دی UAE درهم دی هغه به پکې ډیپازټ کوي. نو دا ده چې او په دې را روانو څو ورځو کې تاسو ته هم پته ده چې را روانو ورځو کې د سعودي عرب ولی عهد چې کوم دی شهزاده محمد بن سلمان چې کوم دی هغه هم را روان دی، او د UAE چې کوم کراون پرنس دی هغه هم را روان دی، محمد بن زید هغوی هم را روان دي. نو مطلب دا دی چې انشاءالله که چېرې دغه شانتې د دې ملګرو ملکونو له اړخه دا پیسې چې راشي، نو پاکستان الریډي د IMF سره لګیا دی. پاکستان ته دې وخت کې $9 ارب چې کوم دی دا پکار دي، خو دا $3 ارب $1 ارب چې هغه راغی، نو دا تقریبا د دې موږ چې دوی دا کوم چې کرنټ ایئر دی د دې دپاره کافي وي. اوس دا $3 ارب چې نورې راشي، نو دا به تقریبا د مکمل کال چې کوم دی را روان بجټ کې به هم ډېر زیات دې له چې کوم دی یو پوش به ورکړي. نو د IMF سره خبرې روانې دي، هغه په قلاره روانې دي. د هغوی چې کوم دغه دي شرطونه دي، اوس په پاکستان باندې سپیس ورته میلاو شو چېرې د هغوی سره خبرې وکړي، فردر خبرې وکړي، هغوی کنوینس کړي چېرې ډېر سخت شرطونو سره ونه لګي. نو زه دا وایم چې دا هم که اوس فرض که سعودي عرب چې کوم دی هغوی دا ویلي چېرې د $3 ارب چې کوم دی د کال پاکستان ته په ډیفر پیمنټ باندې یعنې په قرض باندې به ورته تیل هم ورکړی کېږي. نو د پاکستان د امپورټس چې کوم دی د ټولو نه غټ پیسې چې لګي هغه په تیلو باندې په آیل باندې چې کوم دی په هغې باندې لګي. نو دغه شانتې د چین سره هم خبرې روانې دي. نو خبره دا ده چې دا یو سپیس میله دا نه ده چې د دې سره به د پاکستان مسلې حل شي، خو دا ده چې د پاکستان په کوم چې فورن اکاونټس یا فورن ریزرز وو په هغې باندې چې کوم دباو وو هغه به د دې سره ډېر زیات کم شي. د دې نه علاوه تقریبا UAE چې کوم دی دا وخت د $1 بلین تقریبا $2 بلین UAE درهم پورې چې کوم دی مختلف پروجیکټس باندې هم کار کوي. او دوی ویلي چې کله دا وزټ کېږي د UAE د کراون پرنس او د سعودي عرب د کراون پرنس محمد بن سلمان چې کوم دی د دې سره نور هم داسې کېدای شي چې داسې پروجیکټ راشي ډایرکټ انویسټمنټ چې کوم دی د هغې حوالې سره هم خبره کېږي، خاص توګه په بلوچستان کې. نو انشاءالله یو خوشحالۍ خبر، او ما په خیال پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وخت نه چې کوم دی د څنګه چې دا خبر راغی هغوی په خپل یو ټویټ پیغام کې چې دی د متحده عرب امارات د حکومت د هغوی چې کوم حکام دي د هغوی شکریه ادا کړله، او د دې نه دا پته لګي چې یاره دوستان دا زموږ وروڼه په سخته کې د پاکستان سره مدد وکړو. نو اوس دا دوره چې کومه ده د دې نه هم ډېر زیات امیدونه دي د محمد بن زید د UAE د کراون پرنس او محمد بن سلمان د سعودي عرب د کراون پرنس، او د دې سره چې کوم دی چاینیز د طرفه هم فیسیلیټي دغه د نمای چې ښه خبر دی. لیټس ټاک اباوټ اټ. مونږ خو همیشه د جنګونو خبره، د کنفلیکټ خبره، د طالبانو خبره، د روغې خبره، د روانې خبره، خو دا خبر داسې دی چې دا د پاکستان معیشت لپاره او د پاکستان د فورن د ایکسپورټس او د پاکستان د امپورټ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبرونه مې چې تاسو سره شیر کوم، او انشاءالله دغه شانتې چې نور خبرونه هم راځي نو تاسو سره به د خپل یوټیوب د لارې زه د هغه شیر کوم.